السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دې ټول بخیریت سره. دا یو ویډیو دا ډیره اهم ده. په دې سعودي عرب کې خصوصا په جده کې جیزان کې څومره چې لیبر طبقه ده او خصوصا تارکولو سره چې کوم وابسته تعلق ساتي، کم ټیکداران، کم لیبر طبقه اور هغه کسان چې په دې سختي ګرمۍ کې هغو سره کار وکړي. یقین وکړه نن سبا په سعودیه کې دومره ګرمي ده، خصوصا بیا جیزان کې، جده کې، اور دا لیبر طبقه څه ګرمي څه د دو دا کار داسې تارکولو کار ورته پاکستان دلته خورته حاصل وي. اور دا خلک په دې سختي ګرمۍ کې ځي اور دا ور ورته غټ ور ورته بلیږي، دا تارکول لګي. نو هغې به وجود سار نه تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ورسره کار وکړي. دې کې بعضې ټیکداران، ټول نه، بعضې ټیکداران چې هغو هغې پیسې بیا نه ورکوي اور خصوصا کنای بدکول سره تعلق لرونکي هغه ټیکداران چې هغو د کنای بدکول نوم بدناموي، ولې هغې کې داسې ټیکداران دي چې هغو سره څوک دیاړي وکړي هغو دیرې ته رسوي. اور بعضې پکې داسې چند، ټول نه، چند داسې پکې فراډیان دي چې هغو سره کار وکړي، یا وایي پیسې غرقې شوې یا داسې شو. یو شهزاده مولانا د دارالعلوم کراچۍ نه فارغه دی اور انشاءالله د هغه ویډیو به هم راوړم. یو سپین ږیری بابا د هغه پیسې لګیا دی خوري کله روزانه ورپسې هغه غریب ځي راځي. تعلق هم د کنای بدکول سره دی. انشاءالله دې کې څه داسې چند ټیکداران دي، انشاءالله هغه به زه په دې سکرین باندې تاسو ته راولم او د هغې تصویران به هم راوړم اور د دې ځای به هم ویډیو دغه کېږي، هغې ځای به هم دغه کېږي. دلته خلکو نه پیسې واخلي، وایي غرقې شوي دي، دلته لیبر ورپسې دیرو ته ځي اور چې هلته ورسره ګورې نو تقریبا کروڑانو روپو ګاډي ورسره، یا په ترنول کې یا په پټاباد کې مانسري کې ځان لازم کې واخلي، وایي چې موږ نه پیسې غرقې شوي دي یا میلاو شوي دي. اسان کار دی میلاو شوي دي او مخکې نه پکې بیا بدماشي هم ښیي. لکه داسې شهزادان هم شته. یو پکې مولانا د دارالعلوم کراچۍ نه فارغه دی، هغه به انشاءالله تعالی زه ویډیو څه لږ ورځو کې دندې هغه ویډیو به زه تاسو ته د هغه مخامخ کوم. هغه هم کنای بدکول سره تعلق ساتي. نو الله بندیانو، هغه ټیکداران، هغه فراډیان ټیکداران ته دا وایم چې کنای بدکول نوم مه بدناموئ. دا ډېر دروند قوم دی، ډېر یو د درې مشران هم ډېر درانه او دې کې داسې ټیکداران دي په سعودیه کې پاتې شوي دي چې هغو د چا یو روپۍ انه هم نه ده خوړلې. اور افسوس پکار دی په دغه د لیبر پیسې تاسو واخلئ هلته لیږئ. نو زه به څه ووایم تاسو ته، نور تاسو په خپله پوهېږئ حرام دي اور الله پاک په دې حرامو کې تاسو نیسي انشاءالله یو نه کم مرض. نو کوشش کوئ چې کوم لیبر تاسو سره کار وکړو هغه دیاړي 2 ورځې 3 ورځې زیات مه لیټ کوئ، په کالونو مه اړوئ. نو انشاءالله چې هغه ټیکداران چې کوم دي هغې به انشاءالله پر سکرین تاسو ته ښیو چې چا نه چې پیسې خوړل دي اور کور پوره نوم ریډرس به انشاءالله په دې تاسو سره. والسلام علیکم ورحمت الله.